نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم. أما بعد څنګه چې تاسو ته پته ده چې زمونږ د دارالافتاء والقضاء پېښور یو بل یو عالم هم دلته تخصص وکړلو او د تخصص نه هغه فارغ شو. هغه ته به انشاءالله مونږ اوس دستاربندي کوو، خو د دستاربندۍ نه مخکې د حضرت مولانا مفتی غلام فرید حقانی صاحب په خدمت کې درخواست دی چې هغوی د دې کوم دا پرایویټ افتا چې کوم پروګرام دی د دې په باره کې مونږ ته چې کوم دی لږ شان څه معلومات راکړي. حضرت مفتی صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو دغه پروګرام مونږ شپږ کاله مخکې شروع کړی و. څوونو کسان په دې کې مونږ سره داخل دي چې هغه هر هفته خپل سبقونه راوړي. اول اردو فتوی شروع کی چې اردو فتوی ختم شي. په دې کې څوونه خلک مونږ سره داخل دي، خو ځینې کسان داسې دي چې د منځ کې به پرې لږ شانتې مختصر کسان داسې دي چې هغه دا پروګرام یعنې جاري ساتي. او په دا شپږ کالو کې مونږ نه دا پنځم کس دی چې دا الحمدلله فارغ شو. مولانا شفیق صاحب طریقه کار یې دا دی چې هر هفته یا 2 هفتې پس خپله مطالعه وکړي، هغې بالاستیعاب مطالعه کوي د 2 جلدونو. هفتې یا 2 هفتې پس یې راوړي، هغې کې مونږ امتحان اخلو. بیا عربۍ ته واوړي، په اردو فتوو کې ټولې تقریبا په عربۍ کې شمعي، علمګیري او شرح مجله دا غټې غټې فتوې په دې کې شامل دي. کوم کسان چې راځي نو دلته لږ شانتې استفاده کولی شي. د کتابونو نه رسم المفتي او معین القضات دا وي، او الاشباب والنظائر چې دي ځای نه لږ لږ مباحث چې دي هغه هم وایي. او چې کله فارغ شي بیا 40 ورځې مونږ سره تېروي. شفیق صاحب مونږ سره 40 ورځې تېروي. په دې کې بیا د کم از کم 10 فتوې به خامخا حل کوي عملي طور باندې. د فتوی نویسي طریقه کار چې کم الفاظ و فتوی کې استعمالوي، څومره الفاظ، تفصیل به یې څنګه وي، اختصار سره به تفصیل سره به دغه د په دې کې زده کوي 40 ورځو کې. او دا کتابونه پکې وایي. او دا خو انشاءالله الحمدلله په دې کې د عوامو چې کومې فتوې راځي تحریرا هغه حل کوي. چې کله دی دلته کوي نو دا ما خیال ده چې زیات 30-40 فتوې به راغلي. دا قسمت داسې و، کني 10 خو به خامخا حل کوي. نو چې دی دلته کوي نو ډېرې زیاتې راغلي، دا عوامو فتوې تحریرا راغلي، هغه د ماشاءالله حل کړي. هغې کې بیا مونږ ورته ښیو چې په دې طریقې باندې حل کوو. ګوري خو دې 15 کاله 3 کاله چې تېر کړي په دې کې فتوې چله زده کړي، خو بیا مونږ بیا هم ګورو چې دی په خپل څنګه تحریر یې طریقه کار یې څنګه دی، مزاج یې څرنګه دی. نو هغه مونږ چې کوو بیا نه بعد مونږ سند ورکوو چې دا د PhD برابر دی دغه سند. یونیورسټۍ کې زمونږ خبره روانه ده چې هغه ریکګنایز کړي او رجسټر سند ورکوو. داسې دا زمونږ پروګرام دی الحمدلله. دی فارغ شو. جی او زمونږ که دې پروګرام کې داخلي شي هغه هر وخت په رمضان کې هم کېږي. دا خو پرایویټ طریقه کار دی، هر وخت رواني. د حضرت مفتی صاحب نه یو جهان مننه. اوس مونږ د حضرت مولانا مفتی شفیق الله صاحب نه یو څو تپوسونه کوو، مونږ ته به دي د هغې جوابات راکړي. مفتی شفیق الله صاحب. تاسو دا افتا د کوم وخت نه شروع کړي وو؟ په څومره وخت کې تاسو دا افتا چې کوم دی دا ختمه که مکمله؟ نحمده ونستعینه ونصلي على رسوله الکریم. اما بعد، زما د دې افتا د شروع کولو 1436 هجري کالو د 11مې میاشتې 8 تاریخ چې هغه د 2015 د 8مې میاشتې د 20 تاریخ سره سمون خوري، په دې باندې ما شروع کړه. د مفتي غلام فرید حقانی صاحب سره دوی هغه وخت کې په حیات آباد کې پاتې کېدل، او د دې دا اختتام چې وشو دا الحمدلله تقریبا په 3 کالو کې پوره شو. اختتام د دې په 1440
په 1440 د 9 میاشتې په 9 تاریخ باندې پوره شوه چې هغه 2019 د 2 میاشتې د 3 تاریخ سره سمون خوري دې باندې دا ختمه شوه سرته ورسېده. حاجي مفتي صاحب د مفتي غلام فرید صاحب متعلق ستاسو سره د دې څنګه رویه و تاسو سره په درس کې تاسو د دې نه استفاده کولی شو که نه هم شو کولی؟ الحمدلله تاسو د مفتي صاحب په باره کې تپوس وکړلو. مفتي صاحب سره موږ دا 3 نیم کاله داسې تېر کړي دي لکه د یو ملګري او بالخصوص ما چې کوم دی څومره وخت سره تېر کړی دی نو په دې 3 نیم کالو کې ما د دوی نه څه داسې ترخه خبره نه ده اورېدلې چې په هغې باندې زه خپله خفه شوی یم. نو څنګه چې ما ورسره زندګي ښه تېره شوې ده همدارنګه زما په نورو ملګرو باندې هم ښه بهترین ګمان دی الحمدلله. نو د مفتي صاحب نه څومره شکریزه ادا کړم او څومره تعریف وکړم نو هغه کم دی ځکه چې دا زمونږ روحاني والد دی او دوی زمونږ تربیت کړی ډېر زبردست په اندازه باندې او موږ د دوی نه ډېر زیات خوشحاله یو او کم تربیت چې دوی ماته راکړی دی نو د هغې فایده ماته څرګنده شوې ده او هغې نه زه ډېر زیات مستفید شوی یم. د مفتي صاحب نه یو جهان مننه کوم چې دومره هغه سختي موږ سره برداشت کړله او په هر وخت کې او په هر ساعت کې موږ سره خپل د شفقت مهرباني موږ سره کړې ده او موږ باندې د شفقت لاس راښکلی دی او موږ د دې نه هېڅ قسمه خفه شوي نه یو. الله تعالی دنیا آخرت کې خوشحاله شي. د دې پرایویټ چې دا کوم افتا ده د دې په باره کې تاسو څه فرمایي څه ویل غواړئ د دې تاسو ته څه فایده شته او که فایده نشته؟ د پرایویټ افتا په باره کې خو به زه دا ووایم چې مخکې د افتا کولو نه په ما کې دومره استعداد هم نه و الله ګواه دی چې ما هغه خپل عبارت سم کړی وی او بیا مې چې کوم دی نور د عربي هغه فتاوی او دا مسالې خو پرېږده او الحمدلله د مفتي صاحب په دعاګانو باندې او د دې په دې کوشش باندې دې حد ته ورسېدو چې هغه مشکله نه مشکله مسله انشاءالله راشي نو هغه به انشاءالله حل کوو او کوم عبارت وي انشاءالله هغه به مونږ هم حل کولو ته تیار یو او حل کولی شو په دې باندې مونږ په دې باندې زه چې کوم دی هغه ډاډه یم په دې خبره باندې نو دا د دې افتا پرایویټ افتا دا پیدا وه ماته او نورو ملګرو ته هم زما د دې خبرې هغه شته دی دا مشوره شته دی چې کوم ملګري فارغ وي څوک فارغېږي نو هغوی ته زه دا مشوره ورکوم چې پرایویټ دا افتا چې کوم دی دا لازمي وکړي ځکه چې دې کې فایدې ډېرې زیاتې دي د دنیا او د آخرت. جزاک الله حضرت مولانا مفتي شفیق الله صاحب. اوس مونږ باقاعده دستاربندي کوو د دستاربندۍ دپاره دا ټول علما چې کوم دی راپاسې راشي مفتي صاحب ته اوس مونږ باقاعده دستاربندي هم کوو سند به م ورته ورکړو. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. دوسری دعا وکړئ مولانا شفیق صاحب مفتی شفیق صاحب اوس مفتی صاحب جوړ شو الله پاک دې په علم کې په عمر کې برکت واچي د علومو نه دا یا الله ټولو دنیا ته فایده ورسوي هر قسم شرونه د الله دې په امان کې الله پاک دې زموږ څومره ملګري دارالافتا سره تعلق لري یا نه لري علم سره مناسبت دې ټولو ته یا الله ټولې لارې کلاو کړي یا الله د زړه لارې کلاو کړي روحاني لارې دنیوي ټولې لارې ورته کلاو کړي زړه مرادونه د ټولو پوره کړي کم ملګري مسلې کور کې بیمارۍ ختمې کړي یا الله زموږ هغه د کم ترتیب روان دی په دې کې یا الله موږ ته اخلاص نصیبه وګرځوي یا الله زموږ څومره ملګري دي الله دین کار د هغو نه والي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد